ګرانی نه ده، دا یزیدیت دی. ګرانی ویل دی ته مسلماني ویل دي. دا د یزیدیت هم خبره اورېدلې ده. او بل زه دا وایم چې زمونږ احتجاج د ورلډ بینک IMF او زمونږ د وطن د خانانو دی. نو ټولې سیاسي پارټۍ چې دي چې هغه اره ده، هغه په وړه سطحه ده، هغه په غټه سطحه ده، هغه وروره پیداګیر دی. لکه تو ګوره سیاست ته روځي، یو ورځ یو شان پوزیشني، بیا چې ته ورته کامیابي میلو شي کوم ځای ته ورسي. دا قوم ولې په دې باندې نه پوهېږي؟ بل لکه زمونږ صدر دی که وزیر اعظم دی، دا ټول کټ پوتلي دي. دا لکه دا کاکړی چې راوسي یو ورځ یې کمیس پرتوګ اغوستي ګړندې ګرځي، بله ځای پینټ او ټی لګولي، یا لکه نو خدای دې په سر تاله شي. د دې قوم دا 2 روپۍ خاطر ملک دا دومره احتجاج. نن زما د قوم آیاته خطره ده، او آیاته داسې خطره چې زمونږ ډېرې میندې خویندې تورسرې بېوسي ډېر خراب شوي دي. دا به بې پردې کېږي. که موږ راونوتو، موږ سختې ته، موږ مرګ ته، موږ جیل ته موږ ځان ونیوه. اوس لکه پاکستان 25 کروڑه آبادي او 2 کروڑه دې مړه شو، دا باقي نسل خو به بچ کړو که نه. او که دې 25,000 روپۍ بل رالیږي، 20,000 روپۍ بل رالیږي، ماله دې روزانه د ټرکونو په حساب ټرکونه دې ماله رالیږي. زه به ورته 400 د میاشتې په 10,000 ټرکونه روزانه هر سهار ډکوم. دا زما چیلنج دی. دومره بېروزګاري او دومره بد حالات دی. ګرانو کتونکو سوچ داسې کې اجتماعي سوچ کې د دې زنده‌باد او مرده‌باد نه بس روز